بسم الله الرحمن الرحیم. د الله پاک په هر فیصله باندې انسان له مطمئن اوسېدل پکار دي، ځکه الله پاک هر هغه کار کوي چې کوم کې زمونږ فایده وي او کوم چې د الله خوښوي. الله پاک زمونږ د خوښې او فیصلې نه کوي. الله پاک خپل فیصلې کوي خو چې کوم زمونږ په حق کې بهتري وي، ځکه چې الله پاک زمونږ سره د 80 میاندو نم زیاته مینه کوي. نو الله پاک مونږ د پاره چې کوم سیس خوښ کړی وي نو هغه مونږ د پاره دلته مونږ د په دواګانو کې چې څه غواړو یا هغه یې مونږ لره کوي په دې دنیا کې، او کرے نه کی نو کومې دعاګانې چې مونږ الله نه غوښتي وي د دغه دعاګانو به مونږ ته ان شاء الله سله بیا په آخرت کې ملويږي. نو دی باندې زړه مطمئن ساتل پکار دي چې الله پاک مونږ د پاره سم فیصله کړی دا ټیک کړی دا، ځکه مونږ په خپل خو په بد باندې پیګو. مونږ د دیوال نه په شا باندې د یو خپل معمولی شانتي سیز نم نیو خبر چې پاغي مچ ناشته پاغي باندې ماشین ناشته یا هغه باندې سه حرکت روان دي یا زما پر املا باندې سدي زره دینم نیم خبر. نو د خپل فیوچر نه مزه خبرې ما او ما د پاره د دې خبرو څه پته لګي ماته چې دا کار زما د پاره ټیک دی که ټیک نه دی. نو د الله پاک په هر فیصله باندې مطمئن اوسېدل پکار دي. ها الله نه غوښتنه پکار ده، الله په غوښتنه باندې خوشاليږي. څنګه الله پاک په غوښتنه باندې خوشاليږي؟ الله پاک په غوښتنه باندې ځکه خوشاليږي چې مونږ الله ته مایل شو، لکه څنګه چې مونږ غواړو چې مونږ ته خلک مایل شي او مونږ ځان ته د خپل ناظرین چې کمی دا مایل کو. نو دا غیر لپاره مونږه بعض الفاظ داسې استعمالو کنه چې په هغه باندې مونږه هغه ځان ته مایل کو. نو هم دک شان الله پاکم دا غواړي چې مونږه الله ته مایل شو. دا د موږ په صورت کې د روزي په شکل کې وي، د عمره په شکل کې وي، د حج په شکل کې وي، د زکات په شکل کې وي، د تلاوت په شکل کې وي، دا ټول شکلونه دي دا الله ته د مایل کېدو دي. نو الله پاک په دې خوشاليږي. الله پاک په دې خبرو باندې د انسان د گیفتونو ورکي، انسان ته نعمتونو بارانونه په راوري. نو د الله پاک په هر فیصله باندې اطمینان پکار دی او مطمئن اوسېدل په پکار دی. خوشاله او بریالي اوسه د لوی الله په امان.